او باغی کې خدای پاک قبول کی نو موږ دلته ارس پرېښې دي موږ به یو چغه چاته وو الله ته لبیک خدای تا ته حاضر ولاړ ما بس دلته نه ارس بچي او ښځه مور او پلار او رونه او دوستان او کلی او زمینداری او دکانداری ارس ما پرېښودل ما نوکرۍ نم چوټي واغېسته ما د ځمکې نم چوټي واغېسته او زه تاله راغلی یم پروردګاره بس دقه رنګې زنانه خویندې لونه هغوی به همدا وایي چې الله مانه هر څه پاتې دي په کلي کې څه پته لګي په دې څادرونو کې موږ نه سا وخېږي بیا به څه کوو هر څه موږ پرېښې دي په خپلو کورونو کې بچي مو پرېښې دي رونه مو پرېښې دي خویندې مو پرېښې دي هر څه مو پرېښې دي او الله تاله راغلی یو خدایه تا ته ولاړ یو لبیک دا فلسفه تا ته حاضر یم خدایه ته چې د ما متعلق څه فیصله کې د هغې ته غاړه بستی بس زما دلته تا سره ډایرکشن دی تا سره زه به خامخ یم زه بس ما نور هر څه پرېښودی دي اللهم څو ځله وایي لبیک یو ځل هم پکې نه دی یا الله تا ته بار بار حاضر یم پروردګاره ستا حکمونو ته حاضر یم ته چې څه فیصله زما متعلق کې زه منلو ته منو عن تسلیم زما سر هغې ته گردن نهاد ما هر څه پرېښي لا شریک لکه خدای تعالی شریک نشته په دی الله ډېر خوشحالېږي نه په ذات کې نه په صفتونو کې او نه په کارونو کې ان الحمد والنعمت لک والملک خدای ټول صفتونه ستا دي د صفت قابل لایق دی الله ښکلی دی علم ستا دی قدرت او طاقت ستا دی الله مال تا سره دی رزق تا سره دی بچي تا سره دی چې چاله خدای نه ورکوي بچي زره دنیا ډاکټر دی ولا بچي ورکوي چې چاله خدای مال نه ورکوي په منډو به ورپسې سر یې څوک دی ولا ورکوي او چې چاله یې ورکوي په کور کې به ناستې او راورېږي به عزت ته وګوره بچو ته وګوره دا ټول الله ستا له طرف بادشاهي خو ستا ده د دنیا بادشاهان بسي دا خو به د قیامت پر ورځ تا ته سرنګون ولاړ اصل بادشاهي خو الله ستا ده چې هغه نه ختمېدو والا ده اصل بادشاهي هغه ده چې په قبر کې هم په موږ ستا بادشاهي ده او د آخرت ته محشر په میدان کې هم ده او په جنت کې هم ستا بادشاهي او په دوزخ کې هم ستا بادشاهي لا شریک لک دا لبیک په وایي نو حضور پاک مبارک فرمایي چې دا لبیک دی وایي دا دومره غټه فلسفه چې پکې ده نو دا کاڼي بوټي چې څه شی اوري نو د قیامت پر ورځ به تاله د خدای په دربار کې ګوي نمبر 1 نمبر 2 حضور پاک فرمایي چې څوک لبیک وایي ګوره د دې لبیک برکت وره د ده نه ښي طرف نه ګس طرف ته چې څومره کاڼي بوټي دي تر د ځمکې د ختمېدو پورې ټول ورسره لبیک وایي دا خو د شمېر نه زیات چې څومره کاڼي بوټي دي چې دا لبیک وایي نو د هغې ثواب ستا شو که نه ستا د برکت یې وایي رون لبیک به وایو او دا به ګورې داسې نه وایو علما وایي چې که څوک تاله میلمه راغی او ستړي مشي کوي د ستړي مشي نه سلام نه مخکې لبیک به وایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک بیا به السلام علیکم سلام یې در باندې واچو وعلیکم السلام مخکې ووایه لبیک ووایه کوزې کې لبیک وایه خیجې لبیک وایه ګاډي ته خیجې لبیک وایه ګاډي نه کوزې کې لبیک وایه مسلمان سره مخامخ شوې د ډور نه مخکې لبیک وایه لیکن دا موږ پرېښې ده نن په لبیک خلک شرمېږي دا لبیک زمونږ په حج کې شروع شو د نیت سره دا چې کله مونږ د اختر په ړومبۍ ورځ باندې جمره عقبه چې ورته وایي غټ شیطان چې ورته عوام وایي چې دا سنګ په ړومبي کاڼې ولو لبیک به بند شي یعنی هر وخت د ذکر په حیثیت ته کولی شي یو ذکر دی لیکن د حج په شرایطو کې چې کوم لبیک داخل دی د هغې ټیم د نیت سره شروع دی او د جمره عقبې غټ شیطان د ویشتو سره به دا ټیم ختم شي نورونو لبیک به ټول وایو ښه لازما یو ځل ووایو څه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك پدې باندې شرمېږو دا وایي ښه او چې اسم په دې خیمو کې ناست شي نو خیر دې ذکر په بنیاد یې ویلی شي لبیک وایي ورسره او دا د منا په میدان کې تکبیرات دا به سبا شروع کېږي انشاءالله العزیز ته چې ته تکبیرات تشریق وایي د عرفې ورځ سبا ده نو سبا به شروع کېږي تکبیرات تشریق لیکن زمانونو یو عمل دی او د حضور پاک مبارک نه ثابت دی او د ګڼو کتابونو کې یو کتاب کې ابن طبرانی معجم کبیر وغیرہ په ډېرو کتابونو کې لږ ګران دی خو زما په خیال دونه ګران بني په نن شپه د عرفې په شپه اوس د ماښام نه پس د عرفې شپه شروع شو چې دا چا زر کره ته سوره اخلاص ووایي قل هو صورت اوهو ډېر لوی اجر لري دومره اجر لري چې الله به درته وایي جنت ته کوم ځای خوښ دی ورته دومره اجر لري چې الله پرې ټول ګناهونه معاف کوي دومره اجر لري چې ستا څومره حاجات دي خدای ټول درته پوره کوي دومره اجر لري چې ته ووایې او ته وایې چې پروردګاره زه غواړم دا شی الله وایي وغواړه چې در فوراً پوره کړم اوس ډېر لوی اجر لري نو زما ګمان دا دی دومره ټایم پرې نه لګي نیمه ګنټه به پرې ولګي که تاسې وایئ که په یو ځل یې نه شی ویلې خیر دی سلسل ووایې 50 ځان سره نوټ کړئ خو نن شپه کې به دا مهرباني وکړو انشاءالله العزیز چې دا سوره اخلاص قل هو صورت وایي اسم د قل هو صورت دا فضیلت دی چې څوک 3 ځله وایي د پوره ختم ثواب په الله ورکړي او چې څوک 10 کرته وایي نو الله جنت کې محل جوړوي نو چې 1000 کرته وایي نو دې نه څونه جوړېږي د دې نه خو ډېر شي ختمونه جوړېږي او د عرفې مبارک شپه د دې نه قیمتي شپه بله نشته او بیا په مینا کې او بیا په احرام کې او د حج پا کې اوهو ډېر لوی اجر لري نو یو به دا مهرباني کوو که خیر چې بېګاله په دې شپه کې چې ناست یې تاسو هسې مونږ لګیا یو دلته خو بل څه عمل نشته ذکر کوئ درود شریف وایه لبیک وایه درېمه کلمه څلورمه کلمه دا وایه چې الله پې خوشحاله شي تلاوت د قرآن شریف کوئ چې الله پې خوب کوئ هېڅ پروا نشته بار چکر لګوئ وګرځئ لغوندې په دې م الله خوشحالېږي دا سرتور سر لږ وګرځئ او چکر ولګوئ رب العالمین خوشحالېږي داسې یو پوټې وځئ بار ته ماسخوتن مونځ وشي چکر ولګوئ 2 3 ملګري خو چې ځای در نه روک نه شي او ځای خطا نه شي 3 4 ملګري داسې لاړ شئ زړې مینا ته م یو پوټې چکر ولګوئ او بیا راشئ وګرځئ لغوندې او دا سوره اخلاص به ټول انشاءالله العزیز وایو دومره فایدې یې دي زما وروڼو چې د حد نه وتې چې الله درته وایي وغواړه بس چې څه غواړې زه اوس پوره کوم درته ګناه دله معاف کوم ټول ګناهونه درته رجوم جنت دې کوم ځای خوښ یې دله در کوم ستا څه حاجات یې درته ټول پوره کوم نو دا به مهرباني وکړې زنانو ته هم دا وایي زنانو خبرې مه کوئ بیان ته متوجه شئ زنانو کې دا مسلې وي چې هغوی خبرې کوي خپلې بس دا به نن شپه کې که خیر انشاءالله العزیز زر پیرې به پوره کوو نیمه ګنټه پې لګي خیر دی سلسل ووایې بیا سل بیا سل بیا سل بیا سل بیا سل نو فایده ډېره ده انشاءالله العزیز باقي به زموږ تکبیرات تشریقه سبا شروع کېږي او سبا د اعمال به راته زه سبا ویم چې سبا به مونږ څه کوو دا د نن د اعمالو متعلق دی چې نن به مونږ ټول لبیک وایو زما وروڼو یو څیز زه تاسو ته ویم تاسو د الله خوښ وئ ځکه یې دلته راوستی تاسو د الله خوښ وئ په څه عمل یې خوښ شوی هغه الله ته معلومه ده یو وینځه یو مالک اغوښتې وه پخوا دا وینځې به وې نو چې کور ته یې بوتله نو هغه وینځه شپې پاسېده نو چې تهجد یې وکړل نو اخره کې دعا کوله نو څه وایي یا الله ستا د هغې مینې په برکت چې ستا ما سره ده خدای ما معاف کړه
هغه مینه چې ستا ما سره ده د هغې مینې په برکت الله ما معاف کا. نو هغه مالک وي خو نو هغې وله اواز ورکوي غلطه شوې وی تا ته څه پته لګي چې تا سره د الله مینه شته او که نشته. هر چا ته خپله مینه معلوموي. نو داسې ووایه چې الله زما تا سره کومه مینه ده نو د هغې په برکت مې معاف کړه. نو تا ته خپله مینه معلومه ده چې الله سره دې شته او که نشته. دا ته څه بیا ده الله ستا ما سره مینه ته څه خبره چې د الله سره مینه شته که نشته. او وینځه ورته وایي ما ټیک ویلې. نو وایي تا ته څه پته لګي چې د الله در سره مینه شته که نه. وایي که ما سره د الله مینه نه وي ستا غوندې به کټ کې پرته وم. دا چې دې را پاسولم ما ته اړه کې واچول او دس وکړه ما ته اړه کې واچول چې مونځ ته ودرېږه نو دا ما سره د الله مینه ځان ته ودرولم. نو تاسو سره د الله مینه درونو په کوم عمل یې خوښ شوې هغه الله ته خوښه ده. نو ستاسو په زړه کې دا واچول چې راشئ پیسې ورکړه داخله وکړه او حج ته لاړ شي. نو چې الله دونه مهرباني وکړه نو موږ هم الله سره مینه کوو که نه. چې زما تا سره مینه او ستا را سره نی نو دا خو ډېره سپکه خبره ده. نو چې الله موږ سره دونه محبت وکړو دونه مینه وکړه خو د هغه چا سره دا مینه ده چې دا حج صرف د الله د رضا دپاره کوي د ریاکارۍ دپاره یې نه کوي. ګورې ما درته بل اوس ویلي چې نیت هم تړه صرف د الله د رضا دپاره چې د خدای راضي کړم. دا نه چې ما دونه حجونه وکړل ما دا وکړل او زه حج له لاړم او زم او خلک به راته سیرې اچوي او خیرات به کوم او راته ترغاړوځي به د درېیم حج او څلورم د دا نیت به نه دا راته ما ده چې د شپې چې بیان کوو درته مې ویلي چې مقصد به صرف د الله رضا وي دا به نیت وي. نو چې الله مونږ سره دونه مهرباني وکړو او راوستو نو موږ هم الله سره مینه کوو که نه. د الله په څه خوشحالېږي الله په خپله تابعدارۍ په عاجزۍ خوشحالېږي الله په لبیک خوشحالېږي الله په ذکر خوشحالېږي الله په درود شریف خوشحالېږي د هغه په ښکلي محبوب چې درود شریف وایي الله د قرآن شریف په تلاوت خوشحالېږي او الله په دې خوشحالېږي چې دا سر ورته په دا ځمکه ولګي او الله په دې خوشحالېږي چې ورته ځان خوږ کړومه او ښه رګړاو شم او ښه عاجزي وکړم او ښه ورته ژړه وکړم او ښه ورته فریاد وکړم. نن ډېره قیمتي شپه ده ښه ډېره قیمتي شپه ده. ټول پکې ذکر درود شریف لبیک پټ ځان سره وایي او دا ما چې کوم عمل درته وښو دا عمل به کوې که خیر انشاءالله. او سحر به بیا راته زه د عرفې متعلق د تلو آیات تکبیرات تشریق سي ابر د سار بیان کوم. یو ځل لبیک ووایه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. او زمونږ د دې حاجیانو چې کوم خادم دی خادم الحجاج حاجي